أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. دي آیت کریمہ کی اللہ کریم جل وعلا شانہ دے کافرانو دے عہد شکنے مصمت بیانے فرمائی آغا خلق چه عہد او وعد دے اللہ جل شانہ ماتی با عہد او پا پیمان بانے پابندی او وفاداری نکی مراد دے عہد او دے وعدینا اکثر علماء تفسیر فرمائی کہ آغا دے عالم ارواح معاہدہ مراد دا دے قرآن شریف او دے صحیح احادیثنا معلومہ دا کہ دے موجودہ طول انسانانو بلکہ دے دنیا دے شورون تر قیامت پورے طول انسانانو اللہ تعالیٰ سر پا ازل کی یہ وعدہ کرده حدیث شریف کے راضی نبی کریم علیہ السلام دا طول انسانان اولین و آخرین اللہ تعالیٰ دے وڑو سرو میں گئے پر شکل پیدا کر او پوئے و عقل ہم ورطوا چاہو بیا دا طول انسانان پا یو میدان کے راجم شول اللہ جل شانو بذات خود اعلان ورتکی الستو بربکم زدی تاسو رب نیم نمم طول جواب ورک بلا آولنا تزمونگا ربی تزمونگا خالقی تزمونگا مالکی دا وعدے مگا کری دی طول انسانان و چونکہ دیر پخوانی دا چاہتا یادی گنا دی عہد دے الستو ہوئی عہد دے الستو او عہد دے عالم ارواح عہد دے عالم ازل اسمان او زمکہ نو پیدا اللہ دا طول انسانان دے وڑو سرو میں گئی پر شکل پیدا کرد وعدے ورنواخست پخبل ربوبیت باندی الستو بربکم دستان سورت نے طول جواب اور کبلا بالکل تزمون کرد نو دے چا حافظہ و دماغ چا دیر قوی و مضبوط وی اغیوائی منتا یادی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائی ما تا یادی دا سیادی گی لکہ اس چورتا گورا دامرا تا یادی گی چا دماغ خیو گس طرف تا سوک ناسو او اللہ تعالیٰ بذات خود اعلانو کا الستو بربکم منکور جواب ورکبلا آو جی نظم کربی
اوس الله دې هغې ذکر کوي چې وعده مو را سره کړې نو ولې ماته وایي کافرانو ته وایي تاسو وعده کړې ده په ایمان باندې الله مو یو وارې رب منلی ده نو بیا دغه وعده او معاهدې نقض ولې کوئ ولې ماته وایي دغه وعده نو څوک چې کفر کوي او شرک کوي د الله د الوهیت او د ربوبیت نه انکار او انحراف کوي دا هغه وعده ماتوي نو الله جل شانو شکایتا دا ذکر کوي چې تاسو دا کړې وعده او پیمان ولې ماتوي او یادې وعدې نه چونکې هر مؤمن چې په ښه او بده باندې پوه شي نو مور او پلار ورته کلمه ښیي لا اله الا الله محمد رسول الله لومبی ورته دوه عقیدې موږ وښیو لا اله الا الله د الله توحید چې الله یې کړي محمد رسول الله د نبی کریم علیه السلام رسالات چې دا په رښتیا د الله پیغام دا دوه عقیدې دا موږ بچي بچي وښیو نو کله چې دا انسان وی لا اله الا الله محمد رسول الله په توحید او رسالت باندې الله سره معاهده وکړه چې کلمه دی ویله دا د الله سره معاهده شوه چې خدای دې دغه دوه عقیدو لاندې زبا زندگی تیرو لہذا د کلمې چې کوم مقتضیات دي او د کلمې چې زمونه کومې مطالبې دي هغه وکړو نو څوک چې دا دوه عقیدې ساتي نو هغې ته الله وایي اقیموا الصلاة لمونځ کوئ وآتوا الزکات مالي زکات ورکوئ وتصوموا رمضان روژې ساتئ نو دا د ایمان تقاضي دي دا څومره نیک اعمال چې موږ کوو دا د ایمان تقاضي دي ایمان مو چې راوړ نو دا اعمال او عبادت په خود په خود کوو دا د ایمان مقتضیات دي الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه الذين خلق ينقضون عهد الله جماعتي معاهدة الله تعالى من بعد ميثاقه ورسل دي مسبوط والد آغا معاهدینا میثاق آغا وعدی توئی چی آغا سڑای مسبوط کی دو دی وعدی مسبوط والی پر دوشی رازی یا پر لکل رازی چا سر دی وعده وکڑا دی معاملی اشتان پر لکل چی لکل دی وکڑا نو دا وعده مضبوط شو او دویم چی وعده مضبوطی کی پا اعتراف و پا اقرار باندې چا سره د معاهده او معامله وکړه او بیا د دوه ګواهانو په مخ کې اقرار وکړ چې ما د دې مرګري سره فلان معامله او معاهده کړې ده سره دا پیمان کړی نو چې اقرار دې وکړو وعده دې مضبوط نو الله فرمایي تاسو وعده کړې او وعده مو مضبوط کړې مو اقرار مو کبلا او تزمونګ رب یې الله وی بیا یې ولې ماته وایي ويقطعون ما أمر الله به ويقطعون أو كتكيدوي ما هذا شيء أمر الله چه أمر كده الله تعالى به باغشي باندي أن يوصل چه جوڑ دي وساتلشي الله وي كتكي آغا شيء چه الله په جوڑ باندي أمر كده الله وي دا جوڑ وساتا او دوی توڑ کئی اغا ماتئی نو مراد دینا وصل او جوڑ دے اللہ جل شانہ سرا دے اللہ سرا با جوڑ ساتی و دے خدای منتا امر کردائی چه لا الہ الا اللہ دے ویلنو اللہ سرا دے یو عہد شو اللہ سرا دے یو پیمان و معاہد شو
نو اوس په دې باندې ټینګ ولاړې دا به ماته نه دا جوړ او وابستګي او تعلق به الله سره برقرار ساتي په عباداتو کې په دعاګانو کې په حل مشکلاتو کې په حاجاتو کې په دا ټول کنیکټ او رابطه به الله سره ساتي او کافرانو د الله سره تعلق کړ ځکه د الله د وجود نه انکار وکړي د الله د توحید نه انکار وکړي او یا د جوړ نه مراد د قرآن او د دین سره جوړ ساتل دي الله وی ما دوی ته امر وکړ چې تاسو قرآن او دین سره وصل او جوړ ساتئ ويقطعون دوی دا جوړ مات قرآن او دین سره تعلق نه وساتئ نو چې د چا د قرآن او د دین سره د تعلق مزه برقرار وي نو دا انسان بیا د صراط مستقیم نه خطا کیږي او کدی دین سره د تعلق کټ شو قرآن سره او سنت سره تعلق کټ شو نو دا انسان داسې ده لکه په پټو سترګو چې رواني او سړی چې پټو سترګو رواني نو ډېر کم مزل به دی وکړي نو خو یا به په کنده کې غورځي یا به د قبر نه غورځي یا به کوهي ته غورځي یا به بل مصیبت کې غورځي الله وی ما ورته امر کړی چې جوړ ساتئ د قرآن او سنت سره ويقطعون او دوی قطع کوي هغه جوړ ختمي او یعنی وصل او د جوړنا د خپل قرابتدارو او د رشتہ دارانو سره جوړ ساتل دي الله فرمای ما انسانانو ته امر وکړه چې خپل عزیزانو او رشتہ دارانو سره جوړ ساتي ربط او تعلق ور سره برقرار ساتي ويقطعون او دوی هغه کټ د رشتہ دارانو سره چې کوم تعلق جوړ ساتي دې تعلق ته ویل کېږي صله رحمي دې تعلق ته سوې صله رحمي صله رحمي رحمي دا لفظ د رحمان د لفظ نه راخیستل شوی رحمان معنا بے حد مهربان نهایت رحم کولو والا نو دا صله رحمي لفظ د رحمان د لفظ نه راووته نو معنا یې دا چې خپل رشتہ دارانو سره انتهایی په مهربانه او په شفقت ملاويږي راشه درشه ناسته پاسته تعلق ور سره ډیر په مهربانه او په شفقت باندې کوي چې څومره د دې وسه کېږي عزیزان او رشتہ دارانو سره محبت او مینه جوړ ساته تعلق ور سره سنبال او برقرار ساته صله رحم ډیر لوی عمل دی قرآن او حدیث په دی باندې امر کړی او ترغیب ورکړی چې تاسو عزیزان او رشتہ دارانو سره خپل تعلق مه کټ کوئ بلکې تعلق ور سره جوړ ساتئ حدیث ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وای الله تعالی فرمایل څوک چې خپل رشتہ دارانو سره تعلق جوړ ساتي نو الله فرمایي دا سړی به زه د خپل رحمت سره جوړ ساتم او څوک چې رشتہ دارانو سره تعلق کټ کوي الله وایي زه به د خپل رحمت نه کټ کوم څومره لوی مصیبت ده ورونو سره خویندو سره تربورانو عزیزانو سره چې د مینې او د محبت تعلق ساتي الله وایي زه به خپل تعلق در سره برقرار وساتم زما رحمت او برکت سره به ته جوړ وابستی او که عزیزانو سره د بر نه حق تعلق کټ الله وایي زه به د خپل رحمت نه کټ او بل حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې برکت فی العمر غواړي چې عمر مې زیات شي نو صله رحم دې کوي خپل عزیزانو خپلوانو سره دې تعلق ساتي خفګانونه دې نه کوي تعلقات دې کټ کوي نه تعلقات دې نور مضبوط کړي او نور مینه محبت دې خپل خپلوانو نو الله تعالی به دې په عمر کې دې برکت دا سبب دی برکت فی العمر جوړیږي حاجی صاحب اوس اعتراض کوي چې عمر خو خدای لیکلی کې حکمې زیاتې نه راځي نو علما وایي چې تقدیر په قسم یو مشروط بل غیر مشروط
یو قسم داسې تقدیر وي چې هغې ته تقدیر مبرم وایي چې هغې کې کمی پیشه یو تغییر تبدیل نه راځي بس چې ولیکله شو نو همغه ده او یو قسم داسې تقدیر وي چې هغې سره شرط او قید لګېدلی یاره دې ځوان که مور او پلار خدمت وکړه او مور او پلار یې خوشحاله وساتل نو عمر به د 25 سال په ځای باندې 50 سال وي او که مور او پلار یې خفه کړل نو بیا به 25 سال عمر وي داسې الله ورسره ولیکي یاره دې سړي که د خپلو خویندو وروڼو عزیزانو تربورانو سره تعلق سنبال او جوړ وساته نو عمر به 70 سال وي او که تعلقات یې کټ کړل عمر به 50 سال وي نو دا 100 کاله عمر دا تا ته په شرط صله رحمۍ ملګېږي نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک چې برکت فی العمر غواړي نو صله رحمۍ دې کوي او صله رحمۍ څه معنی صله رحمۍ معنا دا چې خپلو عزیزانو سره تعلق برقرار ساته غم او ښادي کې ورسره شرکت کوه غم او ښادي کې ورسره خدمت کوه منډه ترړه ورسره وه او که څوک رشته دارانو کې بیماري نو بیمار پرسی یې کوه او که چاته څه تکلیف وي نصرت او امداد ورسره کوه او بل د رشته دارانو چې چا باندې څه حقوق دي دا حقوق ورکوه مور او پلار حق لري مور او پلار ته خپل حق ورکوه بچي خپل حق لري بیبي خپل حق لري خویندې وروڼه خپل حق لري تربوران عزیزان خپل حق لري هغې ته خپل حقوق ورکړه مور او پلار ته خپل حق ورکړه بچو ته خپل حق ورکړه بیبي ته خپل حق ورکړه دا صله رحمي ده او که څوک حقوق بند کړي ځان نه ظالم جوړ کړي نو دا خو بیا څوک شو دا قطعه د صله رحمۍ شو صله رحمي دې کټ نو اصل مسله دا ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل صله رحمي دې ته وایي یو سړی تا سره نه کوي او ته ورسره کوي دا صله رحمي ده او که یو سړی تا سره کوي نو ته وایې چې اوس یې زه ورسره کوم او چې نه کوي یاره زه پښتون یم زه یې ورسره دا خو بدله شوه دا صله رحمي نه شوه دا بدله شوه صله رحمي دا ده د تا سکه خور او ورور ده او هغه تا سره خبرې بندې کړي نو ته د اختر په شپه باندې ورشي السلام علیکم او په بله موقع ورشي ستړی به شي ورسره وکړې تحفه ور وړې مړي ژوندي ته ورشي هغه نه راځي ته ورځئ تعلق نه کوي او دې ته صله رحمي وایي او دې کې ډېر لوی اجر دی هغه تا ته سیخ درکړي ما دا سوال په تاسو کوئ بهرحال یو خو داسې وي چې انسان ډېر جاهل وي قرآن بل ځای کې موږ ته وایي واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام بس سلام ورته کوه نور به مخه تېرېږه خو صله رحمي مونږه معنا وکړله په تا باندې د خپلو عزیزانو یو حق نو که هغه ډېر جاهل وي که د تا په نظر خر وي خپل حق به یې ورکوي صحیح غم او ښادي ورباندې راغله ته یې وغوښتلې دومره شرکت ورسره وکړه ورشه نور ځان ورنه ساته خو دا حق لري چې واده ته یې وغوښتې ورځئ او چې غم ورباندې راغی مړي ته به ورځئ جنازې ته به ورځئ دا حق در باندې لري نو دا چونکې د عزیزانو حق ته دا حق ور پوره که مزید اضافه تعلقات وساته ورسره یعنی تعلقات دا نه دي چې روزانه به ټولو عزیزانو ته ټلیفون کوي السلام علیکم تا شپه څنګه وه دې تا ورسوي تعلقات دا دي چې خپلو خپلوانو باندې غم راغی چاهې په 10 کالو کې راغی په 20 کالو کې راغی غم ته ځان ور ورسوه ښادي ته ځان ور ورسوه څوک بیمار پیدا شو بیمار پرسي وکړه هسپتال ته ورشه دا تعلق دی اوس الله دې رحم وکړي بعضې پښتانه خو ضدي انسانان دي چې لږ څه باندې خفه شي نو که هغه مرګ حال وي هم تپوس یې نه کوي جنازې ته هم نه ورځي او خوشحالي ته هم نه ورځي او په منځ کې به چې حقیقت یې راوسپړې نو دومره خبره به یې په منځ کې نه دا اوس برنه حق تعلق کټکول دي دا بیا جرم عظیم د نبي علیه السلام وایي څوک چې مسلمان ورسره 3 ورځو پورې خبرې برنه حق بند کړي دا سړی ډېر سخت ګناهګار ده که قسم یې کړي ځان د حانس کې کفاره دې ورکړي خو خبرې دې شروع کړي دا اوس برنه حق تعلق کټکول دي 3 ورځو پورې خبرې برنه حق بند کړي دا سړی ډېر سخت ګناهګار ده که قسم یې کړي ځان د حانس کې کفاره دې ورکړي خو خبرې دې شروع کړي
نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو موقع باندې دعا کوي. دعا د شروع نه مخکې وفرمایل وای مجلس کې کڅوک داسې وي چې خپلوان ورنه خفه وي تعلق یې کټ کړی وای د موږ د مجلس نه دی پاسې کني دا د موږ دعاګانې نه قبلېږي. صله رحمي دومره ناکاره اثر لري قطع د صله رحمي څوک چې تعلق کټ کړي کم مجلس کې چې دی ناست دی دعا نه قبلېږي نو د دې سړي دعا به څه قبلېږي او عبادت به څه قبلېږي. چانه چې مور خفه یي پلان خفه یي یا ورور خفه یي حق ورباندې لري دی حق نه ورکوي نو د دې سړي نه عبادت قبلېږي نه دعا قبلېږي. نبی علیہ السلام وایي که څوک بي پاتې سي یو صحابي غلی باندې پاسي او مجلس لا ختم نه ده چې بیا راننوته نو شاته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی وایي چې تا چې ووایې که چا نه څوک خفه یي خپلوانو کې نو مجلس نه دی پاسي وایي ما نه یوه ترور خفه وه نو تا چې دا ټکه یې وکړه نو ما منډه کړه هغه ترور ته تر خپو پرېوته لاس او خولې مې ورته ښکل کړې چې ترور یې نبی علیہ السلام ما په مجلس کې نه پرېږدي چې ته مې معاف نه کړې وایي هغه مې خوشحاله کړه بیا نو موږ په هره پښتو کوو خو داسې پښتو موږ نه کوو چې خپل نفس باندې قدم کېږدو او یو خپل خپلوان خوشحاله کړو. ما به یو مسجد کې ماشومانو ته سبق ویل هلکان او جنکۍ به راتلې نو بعضې اوقات به څه ماشومان نو دي نورو نه به مې تپوس وکړو بیا هغه فلان او فلان ولې نه دي راغلي وایي هغه خو هلته زموږ عزیزانو کې واده و هلته لاړ نو دا ټول یو کور نو مې تاسو ولې نه یې لاړ وایي دی موږ سره کټ واړه واړه ماشومان مو په دې به پوه کړي وو چې هغې سره دی موږ کټ ته او د دې سره دی موږ جوړ بعضې خلک بیا داسې کوي وایي د ښځو ورسره کټ ته او د نارینه ورسره جوړ ده بعضې الټه وي د نارینه جوړ وي او د ښځو جوړ وي او د نارینه کټ وي دا د پښتنو د شیطان هغه منل دي چې خپلو خپلوانو سره په نه خبره باندې ښه او بده کټ کړي. نو الله څه فرمایي وَيَقْطَعُونَ دوی کټ کوي ما هغه شی امر الله به چې امر کړی الله تعالی په هغې باندې ایوصلا چې جوړ دی وساتلی شي صله رحمي. الله وایي زه امر کوم چې صله رحمي جوړ ساتئ او دا خلک لګیا دي کټ کوي الله شکایت کوي. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ دوی فساد په ځمکه کې کوي. نو فساد فی الارض کم انسانان چې کفر او شرک کوي دا په ځمکه کې فساد پیدا کوي. اصل مفسدین کافران او مشرکان ځکه الله دا ټوله دنیا د انسانانو لپاره پیدا کړه او انسانان د خپل توحید لپاره پیدا کړه لا اله الا الله او خپل عبادت ته. اوس چې کم انسانان توحید نه مني او کفر او انکار د الله د وجود او د الوهیت نه کوي د کم مقصد لپاره چې دا دنیا الله پیدا کړې و هغه مقصد خراب کړ نو مقصد چې خراب شو الله تعالی بیا د دنیا نظام په خراب کړي بیا مشکلات پیدا کیږي بیماری راځي عذابونه راځي تکلیف دا وجه دا وي چې هغه مقصد د دنیا چې توحید هغه خراب شوی نو کفر او شرک سره د دنیا نظام بګړي دا فساد فی الارض او فساد په ځمکه کې دا چې انسانان غټ غټ ګناهونه شروع کړي فحاشي شروع کړي او غلط جاهلانه دستور او رواجونه شروع کړي په دې سره فساد په ځمکه کې پیدا کېږي چې د انسانانو اعمال ټیک وي رسم او رواج د شرع او د سنت مطابق وي نو بیا په ځمکه کې اصلاح پیدا کېږي بیا فساد نه پیدا کېږي. اولئک هم الخاسرون اولئک دا خلق هم الخاسرون خالصا دوی تاوانیان دی. کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا کیف تکفرون تاسو بسرنگ کفر کوئی بالله پا اللہ تعالی باندے وکنتم امواتا حال دادا چه تاسو وی مڑی نیش وی موجود نوی فاحیاکم بیائی راشوان دکڑی دی میندو پخیٹو کی
ثم يميتكم بیا بتا سمړی پخپل نیټه باندې ثم يحييكم بیا بتا سورا ژوند کوي بالبعث مرګ نه بعد ژوند باندې بیا به مرا ژوند کوي ثم الیه ترجعون بیا بتا سودی الله طرف ته واپس کوون کیي اوس دا کارونه سوای د خدای نه بل څه کوي شي من موجود نو او د مور په خېټه کې وجود راځي بیا راته نیټه لیکلې چاته 50 60 70 چې څومره وي دا نیټه پوره شي ثم يميتكم یا به الله موږ مړ کړي جنازه وي او دفن وي دا معنا سموي او بیا چې نیټه د دنیا پوره شي ثم يحييكم یا به د قبر نه راوچت کړي نو مرګ او ژوند احیا او اماتت دا کوم صفتونه اسماء دي الله نه مسوي شي ژوند او مرګ دا سوای دی الله نه بل څوک نشي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جنازې کې شرکت وکړ نو اکثر به بیا په دفن کې شرکت کړ څومره ثواب چې د جنازې د دومره ثواب د دفن هم ده مسلمان په دفن او قبر کې چې څوک شرکت وکړي د جنازې برابر ثواب لري نو نبی علیہ السلام با دفن کې وصول کې صحابه کرام او قبر کې د خدمت نه برداشت کړو د صحابه کرام پیغمبر خو بیا به نبی علیہ السلام خپل عادت وکړو په آخر کې به درې لپې خاورې په دې قبر داسې واچوي یو خو دې لپاره چې د دفن په ثواب کې شرکت وکړي لکه مې لاسونه په دې خاوره آلوده کړل او دویم د دې لپاره شاه عبدالقادر رحمت الله علیه لیکي چې نبی علیہ السلام به دا کار دې لپاره کاوه چې د هر انسان یو شیطان وي د هر انسان سره یو شیطان وي نو انسان مړ شو شیطان خو ژوندی پاتې ده نو نبی علیہ السلام به دا درې لپې خاورې په قبر واچولې نو دې سره به شیطان هم دفن چې هغه شیطان یې ختم شي او کدا چل نه وشي نو هغه شیطان به بیا ګرځي او پړي به شلولي هلته به چک لګي هلته به چک لګي شرارت لګي نو نبی علیہ السلام به دا عمل وکړو چې شیطان یې هم دفن شي او د هغه د شرارت نه هم خلق محفوظ شي هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم بس اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم ربنا